قبل دلته کې پکې بله مسله هم ده، جعلي پروفیسران هم دلته شته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم فرحت شاه. ګرانو کتونکو، نوخار پریس کلب کې موجود یو، په نوخار پریس کلب سبزدار کې، او د ټول نوخار سره د نوخار د ټولو نه اهم ایشو چې هغه قاضي میډیکل کمپلیکس دی نن، نو په هغې باندې هم خبره کوو. د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال نوخار د هغې اپریشن موږ مسلسل کوو، او نورې چې کوم په نوخار کې خرابتیا دي، په نوخار کې کم مرضونه دي، نو د هغې نه صرف موږ علاج شروع کړی دی، بلکې چې کم کم ځای کې د رسولو اپریشن پکار دی، نو د معاشرې چې کم سرجنان دي، طبیبان دي، هغه که په ادب کې دي او که په صحافت کې دي، او هغه که په ستاسو نه غیر چاپېره په قلم خاوندان دي او که د خبرې خاوندان دي، نو موږ ته اطلاع را رسي چې هغه په دې خبره شروع کړې. ګرانو کتونکو، نوخار کې د اربونو روپو تدریسي هسپتال چې پکې میډیکل کالج هم موجود دی، قاضي میډیکل کمپلیکس، هغې نه هم یو پرایویټ لمیټډ کمپني جوړه شوې ده، او حالت دې پورې خراب شوی دی چې د نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس ته راتلونکو دوایانې هغه هم په چیټونو میلاویږي. د سپي ویکسین هغې باقاعده هغه لا خرڅېږي او لا به ته د هغې دپاره سیاسي سفارش راوړې. نو کم ځای کې چې ستا مریض سره هسپتال کې دا کلاړ کېږي، ورسره د قاضي میډیکل کمپلیکس ته چې څومره اکوپمنټ، آلات، طبي آلات دا راغلي دي، د هغې غلط استعمال کېږي. د کروڑونو روپو د فنډونو هغې کې د بېقاعدګیانو او بېضابطیانو اطلاع ده. قاضي میډیکل کمپلیکس آمدن او اخراجات حوالې سره ډېر اهم سوالونه دي، په دې به م راتلونکو ورځو کې خبره کوو. نن زموږ خبره د قاضي میډیکل کمپلیکس د خاص کر هغې کې منیجمنټ د ادویاتو د سټور او د قاضي میډیکل کمپلیکس د سټور او د صفا اوبو حوالې سره ده. فرحت شاه بھائی څه به وایي دې حوالې سره؟ شکریہ، ډیره مهرباني. په قاضي میډیکل کمپلیکس موږ خو د ډېر وخت نه چوف وو چې دا انشاءالله انتظامیه راغلې ده او هغه به کار ډېر برابر کړي. نو صدر صاحب تاسو مننه تاسو، موږ چې اکثر په دې خبره په کوم شي څخه خبره کړې ده او هغه مال او حکام ته رسولی نوټس اخیستی شوی دی، په هغې کې داسې کار شوی دی چې د بي او جي ممبران ټول نه څه ممبران چې کوم دي هغې د اسپتال ذاتي جاګیر ګڼلی دی، او د اسپتال نه د اسپتال د ایم ډي میډیکل کارخانه جوړه کړې ده. د اسپتال د میډیکل ډایرکټر چې کوم هغه دپاره مختص شوی ګاډی دی چې هغه د هغه دپاره خاص اخیستی شوی، هغه بوتلې خپل کور کې ودرولی دی او خپل ذاتي کارونه پکې ګاډی کور کې ودرولی، او په هغه ګاډي باندې چې څونه تیل وځي 400 لیټر د هغه ګاډي تیل دي، هغه وړي او هغه هم استعمالوي. دا د بي او جي ممبر چې کوم دی د یو خاص پارټۍ سره شامل دی، او هغه که نوم زه واخلم نو د هغه نوم دی شبنان، هغه دا ګاډی کور ته بوتلی دی. ورسره چې کوم دي د اسپتال کې چې کوم دي بیوټي ګملې چې کوم دي د بیوټیشن لپاره کومې ګملې راغلي دي هغه پکې موړي دي شوي دي، ګملې کور ته وړي دي. ورسره چې کوم دی ګراس کټر چې کوم دی د هغې ګراس کټر به څونه تیل اوسېږي هغه تیل هم دوی نه پرېږدي او ځان نه وباسي کور ته وړي. چمن دپاره چې کوم ګراس کټر مطلب دا دی چمن د هغې کټایم پاتې ده، ځنګل جوړ دی، هغې ځنګل جوړ دی او هغې تیل وځي پراپر وځي چې کټایي کېږي او تیل وځي هغه هم وتي دي. ورسره چې کوم دی واټر ډسپنسر چې کوم د اوبو څښلو دپاره واټر ډسپنسر کولر لګېدلی الکټریک کولر دا واړه کولر هغه هم بي او جي ممبر کور ته وړی دی. زه دا اریان ما چې دا اسپتال د عوام دپاره جوړ دی، که دا بي او جي ممبران د عوام مفاد دپاره راغلي دي او که نه د خپل ځان د جوړېدو دپاره راغلي دي چې اسپتال نه به دا شي داخلو. دغه الکټریک واټر کولر قیمت پسیږي دا خو چې کوم دي دا کمپنیانې غالبا 3-4 هزار روپۍ سیکیورټي والي تاله درکړي او تاله اوبه هم راوړي، هلته نه والي. نو تاسو د اسپتال د 24 کروڑ عوامو حق دی، بیا ورسره د نوهار د عوامو حق دی، تاسو کور ته وړی دی. ورسره پکې بل شي دویمه چې اسپتال کې د کروڑونو روپو جنریټر دی
هغه خراب پروت دی او په هغې د لکونو روپو تیل هره میاشت وځي شی خراب پروت دی او تیل پې وځي خال لیفټونه چې کوم دی خوا نوی اسپتال چې کوم دغه جوړ شوي دي دا لیفټونه دوه ری لیفټونه دي درې واړه خراب راځي دا ولې خراب دي خراب ځکه دي چې په هغې باندې د مینټننس خراب دي که د وجې نه بند کړي چې نه بس معمولي فرق راغلی دی او خراب پراته دي بس هغه جوړېدلو په دغه کې نه دي چې هغه جوړ شي انتظامیه بې نه حل شوې ده ښه بیا ورسره بل یو خبره بل هم کومه چې د بي او جي میټینګونه هره میاشت پکار دی چې کېږي نو هغه تر اوسه پورې نه شوی کتلیب کې چې کوم څه مسایل دي هغه د بي او جي ممبر نه اپروف کېږي هغه دستخط کېږي آینه پس کار کېږي هغه بي او جي میټینګ نه کېږي چې هغه شی فروټ شي عوام ته فایده لاړ شي کتلیب د زړونو چې کوم مسایل وي هغې دپاره دي نو دغه شیز هم باندې نو پته نشته چې وجه څه ده چې یاره زمونږ د بي او جي ممبران دا دلته د نوښار نه سلیکټ شوي دي چې دا د که ډاکټران یا چې کوم دننه چې کوم معامله د هغې کار نه کوي یا څه اخوا دېخوا کوي نو دوی به پراپر قانون سازي کوي او هلته کې به د هغې نه کار اخیستی نو زمونږ بي او جي ممبران چې کوم دی په دغې کې د هغې نه زیات ککړ دي نو حافظ صاحب تاسو خبره اکثر دا ډېره خوږه خبره کوئ چې خړې اوبه ړانده بیان او زه به نه لیونی کېږم اوس خو به دا ووایو چې پیشو یې د غوښې څوکیداره کړې ده پیشو ستاسو د غوښې څوکیداره ده نو د اسپتال به مو دا بیا هلي زه د نوښار مشرانو ته ویم جي زه بیا اواز ورکوم د نوښار د سپین روبو ته او د نوښار د مشرانو ته او د نوښار د ځوانانو ته او د ټول نوښار ته چې دا قاضي میډیکل کمپلیکس تاسو د اربونو روپو کربونو روپو اساسه ده دا داسې هسپتال دی چې دا په خپل ځان له پیسو ګټلو والا هسپتال دی مختلفو د لیبارټرۍ په صورت کې د بواډونو په صورت کې د پرچای په صورت کې دا د کربونو روپو هسپتال دی خدای د خپلو مفاداتو دپاره یو موټی بر مافیا چې یو درزن دو درزنه خلک دي نو هغه د خپل ذاتی مفاداتو دپاره د ټول نوښار د لویه اساسه او تباه برباده کړې ده نو نوښار دی کم از کم د دې غټې اساسي د دې تپوسو کې او دا دلته جي دا د نوښار میندې خویندې راځي دلته عام غریب سړی علاج له راځي دلته یو بوډا رنځور سړی راځي دلته کې هر قسمه مریض هغه دلته څه ټایم هم راځي نو مختلف قسمه په عربونو روپو پیسې د قاضي میډیکل کمپلیکس ته راغلي دي نو هلته اکا سهولیات نشته د څکلو اوبه پکې صفا نه میلاویږي د وښو کټکولو مشین یې د نه وړی دی منه د دې هسپتال نه ستاسو نه ګملې وتښتولې لیبارټریان یې ترې نه وتښتولې مشینونه یې ترې نه وتښتول اکوپمنټ لاړل چې چا سره وړي ګاډي یې ترې نه بوتلل او جنریټر یې پکې بندې پرتې دي نو زه دې نوښار نه تپوس کوم چې بیا هم دی راځي تاسو ته دا مشران او دا ټول سیاسي قیادت چا نمبر دلته تیر شو او ورسره څه ده دی راځي او تاسو ته دلته جلسې کوي چې ما ته ووټ راکړه اول پې دا هسپتالونه ټیک کوي جي ورسره بله خبره دا ده چې تاسو که نن لاړ شئ ګراونډ هم وکتو نو په ګراونډ کې د ان ریلیونټ مطلب چې د هغه صرف د کالج هلکانو دپاره دی هغې کې د بهر نه خلک راځي په هغې کې دغه ختم شوی دی ګراونډ چې کوم دی شین مدیدار چې کوم ختم شوی دی هغې دپاره اوبو سیسټم نشته ګراس کټر چې یو سړی کور ته ویسي هسپتال زه پوه شوم هسپتال کې چې کوم ټول سیسټم چلولو والا هغه نظام دی نو هغې باندې زه به ووایم د مخکې خو پې وینه لګېدلي خو اوس یې پې د سمه خودکش حمله کړې ده او د دغې خودکش حملې وجې نه ستاسو د قاضي میډیکل کمپلیکس هر یو واټ دوړه شوی دی سیسټم یې تباه شوی دی منیجمنټ چې کم چلولو والا سیسټم دی هغه تباه دی هسپتال کې داسې شینوالی تاسو ته په نظر نه راځي د هسپتال په ګراونډ کې بار نه خلق راځي او هغه لوبه کوي ایرریلیونټ کسان دغلته کار څه دی جي زما په دې هسپتال کې بار نه کسان راځي او لوبې کوي په دې هسپتال کې جي نن دغلته د نوښار عزتونه نیلام کیږي نن دغلته نوښار نوجوانانو دپاره کوله وویمه دغلته منشیات راځي او منشیات خرڅېږي دغلته کې ډېر غټ سکینډلې روانې دي نو مونږ درخواست کوو
خپل د نوخار مشرانو ته، د دې نوخار اکابرینو ته، د دې نوخار سیاسي عمایدینو ته چې خدای له به هم جواب ورکوئ او دلته کې دې عوامو لم تاسو راتلونکي څه ټایم کې جواب ورکولو واله یو خلق درته اوس بیدار دي. مونږ چې خلکو کم بیدارۍ ګورو نو هغه اوس د کلاس 4 په جیلي نوکرۍ باندې بل دوکه کېدو واله نه دي. صدر صاحب هغه چې کوم بلډینګ جوړ شوی دی نو تاسو یقین وکړئ چې اوس لاړ شئ نو دیمک وینه چې کوم دي په بلډینګ لګېدلي په هغې کې چې څونه تزیین په رښتیا پې لګېدلي په رښتیا پې لګېدلي که تاسو هغه وکتل نو هغې کې چې څونه هم د لرګي کار شوی دی هغه ټول دننه ختم دی. یو ورځ به دغه هم په خلکو راپرېوځي دا بلډینګ هغې کې دیمک تاسو یقین وکړئ ښه ښکاره ښکاري چې پکې بر اخري سره پورې ختې دي او هغه دغسې شوي دي. بیا زه ورسره دا خبره کوم چې نن هم پکې چا وویل چې یاره د مار چیچلو چې کوم ستنې دي انجکشنې دي د هغې 500 روپۍ به انتظامیه اخیستې. اوس پته نه لګي چې دی د سره پاره اخیستې دا خو مفت راځي. عوام ته ریلیف د دې اسپتال نه څه دی دلته نه ریلیف څه دی که نه دا چېرته خلک اور سره پکې بله دا تکلیف دی دا عوام ته فساد دی. د دې نه به دلته نه پېښور ته الارش ته تله چېرته شا دا غږ نه دی کړی چېرې دلته کې دا مسلې شوي دي یا دا شوي دي. په 100 کې به چېرته لشل مسلې بالکل دا راتلی به د 19-20 ته قبل دلته کې پکې بله مسله هم ده جعلي پروفیسران هم دلته شته. الله اکبر جعلي پروفیسران دلته کې راغلي دي. دا جعلي پروفیسرانو کې مونږ لګیا خو یو لکه خو دی باندې د منیجمنت ادارې دا ټول دی پې بالکل پی آی ټی پریونشن انسپیکشن ټیم باقاعده انکوایري کړې ده او په هغه انکوایري کې خو ټیک ټاک لیکل کړي چې د دې خلکو خلاف ایکشن واخلئ. سیکرټري او سیکرټري هیلث چې کوم دی په هغه د ایکشن اخیستو نه لا دی هغه یعنې نه اخلي په هغې باندې ایکشن او دغه ډیګرۍ څوک ورکوي دغه دی کې په لږ مخکې پېښور کې جانا میډیکل کالج چې کوم دی هغه ځای نه چې کوم دی د سرټیفیکیټ میلاو شي په هغې دلته کې راشي پروفیسران جعلي جوړ شوي. ګرانو کتونکو ناوخته ټایم دی او ماښام اذان کیدونکی دی خو زه به ووایم چې جعلي ډاکټران دا تصور کوم لکه چې یو که ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جعلي وي که تجربه سرټیفیکیټ جعلي وي او که کاغذونو کې څه قسمه ډیګري جعلي راغله نو دا به زه جعلي تصور کوم او دې ته بیا جعلي ډاکټر ویلی شي. نو چې جعلي پروفیسر هغه ته نوخار په ټولو نه غټه اداره کې کینې د جعلي پروفیسر راولې په دومره غټ تعلیمي اداره تدریسي هسپتال کې کینې ته جعلي پروفیسران او ډاکټران دې نوخار له ورکړي. او زه به ویم دا ترقي ده زه به ویم دا رڼا ده دا د دې نوخار د شملو بېعزتي نه ده دا د دې نوخار د دې خلقو دا بېعزتي نه ده دا د دې نوخار مشرانو راش پټکي غورځېدل نه دي. جعلي ډاکټران تاسو ته ناست دي او مونږ ورته خاندو او هغې ته راځو دا زه جویم دا د نوخار بل به زه د نوخار عزتونه یې تار تار او بل تاسو ته بل بریکینګ نیوز بل ټیم درکو هغه به د امپلای حوالې سره بیا چې څونه امپلای غیر قانوني پروموشن شوی دی هغه به هم تاسو ته وایو هم په دغه سکرین باندې انشاءالله صدر صاحب دا تاسو دا خبره بالکل هوشربا سکینډل دی جي په دې کارخانه کې چې کومې طریقې سره خلک برتي شوي دي کومې طریقې سره هغه د کلاس 4 نه لا سټور کیپر نه هغه تللی دی 17 ګریډ ته په دې کارخانه کې چې کومې طریقې سره د دې نوخاریانو په حق باندې ډاکا ټولې شوې ده او د دوی د حق هغه یو مټي بر مافیا ته یو درجه ده چې انټي کرپشن باقاعده د هغې د ګرفتارۍ نوټیفیکیشن ثبوتونو سره هغې سره به دې نوخار ته ښیو. نو فلحال ماښام اذانونه کېدو واله دي مونږ نوخار نه اجازت غواړو وروستو لیټ ټایم کې به در سره ملاویږم او بیا به خبرې کوو. الله په امان.